هسې ملګرو د باران په دې موسم کې د دې هدیرو د دې قبرستان یو چکر ضرور لګوئ، ځکه په دې قبرستان کې هغه خلک پراته دي چې دا هم په یو وخت کې مونږ او تاسو سره په دې دنیا کې وو. دی به هم چې باران ولیدلو نو ځان به یو طرف ته کو، ځان به د یو چت لاندې راوستو، د باران نه به ځان ساتلو. دی به هم چې تیز نور ولیدلو، د تیز نور نه به ځان یو طرف ته کولو. دی به هم په د خپلو کپړو باندې یو وړوکی داغ هم نه پرېښودلو، او دی به هم د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتلو. دی به هم په دې دنیا کې ډیر حسین ژوند تیرولو. دی به د خپل صحت، دی به د خپل باډي د دې به ډیر زیات خیال ساتلو. دی به هم اعلی لباس استعمالولو. دی به هم بهترین پیزار استعمالولو. دی به هم په دې دنیا کې د خوند او د مزې او د عزت زندگی تیروله. خو بیا زمونږ او ستاسو د رب یو وعده ده، کل نفس ذائقة الموت، چې هر یو نفس، هر یو سا اغستونکی څیز به د مرګ ذائقه څکي. کله چې د رب دغه وعده پوره شوه نو هغه ټولې مزې، هغه بهترین لباسونه، هغه د ځان خیال ساتل، هغه قسم خوراکونه، هغه ټول ختم شو. او هغه انسان چې په ډیر دبدبه کې به ګرځېدو، زمونږ او ستاسو سره به په دې دنیا کې و، یو ځان ته زندگی به و، یو نوم به و، یو پہچان به و، هغه هر څه ختم شو او د ډیری خاورو، د منونو خاورو لاندې راغو. بیا یو وخت داسې راغو چې باران وورېدو. په دنیا کې به 2-3 څاڅکي باران شو، د بزان یو طرف تکو، د باران نه به ځان ساتلو. بیا یو وخت داسې راغلو چې دی په قبر کې پروت دی، د پاسه منونه خاورې دي او په دې کې باران وشو. د قبر د اوبو نه ډک شو، د قبر لاندې ورمات شو، ورغورځېدو. خو دی دومره نشي کولی چې دی چاته خپل فریاد وکړي چې تاسو راشئ زما د قبر د دې مرمت وکئ، تاسو راشئ زما د دې قبر نه د اوبه واړوئ، تاسو راشئ زما دا قبر واپس جوړ کئ. محترمو، بارانونو موسم دی او کوشش کوئ د خپلو قبرستانونو د مشرانو د قبرونو خیال وساتئ، لاړ شئ، ویې ګورئ. او د دې عزتمندو مسلمانانو ورونو، زمونږ د دغې ویډیو مقصد صرف او صرف دا و چې مونږ او تاسو په کار دي چې د خپلو مرحومینو خیال وساتو، د هغې د اخري ارامګاهو چې هغه قبرونه دي د هغې خیال وساتو. دا د هغې حق دی. نن که هغې په قبرونو کې دي، سبا مونږ او تاسو په قبرونو کې یو، بیا به زمونږ کشران زمونږ او ستاسو خیال نه ساتي. نو کوشش دا کوئ چې د خپلو والدین، د چا والدین وفات دي، د هغې د قبرونو خیال وساتئ، د چا نیکونه دي، د چا خپلوان رشته داران دي یا عام مسلمانان دي تاسو سره په علاقه کې د هغې هدیره ده، قبرستان دی، قبرونه دي، د دې خیال وساتئ. الله به په دې باندې موږ تاسو ته اجر راکړي انشاءالله العظیم.